او دی راغو د مینا نه بهر یو میدان دی عملی دلی دی هلته پړاوونه ولګول پړاو یې ولګولو او دغه وخت کې چې کوم دی نو د کعبې شریفې چې کوم سردارو نو د هغه نوم دی حضرت عبدالمطلب صاحب سردار دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ډیر خوږ نیکه دی او دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړلو نه 80 ورځې مخکې شوې ده سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک بیا د دې واقعې نه بعد 80 ورځې بعد دنیا ته تشریف مبارک راوړو عبدالمطلب صاحب ته سوال جواب وکړو چې مونږ په کعبه شریفه باندې حمله کوو عبدالمطلب صاحب ته خو پته وه مخکې نه ورته کاسدانو ویلي او د دې ورته پته وه چې عربو قومونو او د عربو ملکونو خلکو شکست خوړلی دی مضبوطه او ډېر زیات قتل و غارت د ابرهه لښکر او پوچ کړی دی نو چې کله عبدالمطلب صاحب قوم راغون کو ټول مکی مکرمه او چار چاپیرن جسونه خلکو نو هغې وی بس مونږ به مقابله کوو عبدالمطلب صاحب ورته وی مونږ مقابله نشو کولی دا ماته اندازه د ټولو عربو قومونو شکست خوړو خو چونکې د ده ایمان او عقیده ډېره مضبوطه وه د ده عقیده او یقین ډېر پوخ و نو د دې په وجه باندې د وی دا د الله کور دی او الله ډېر قوي دی او مونږ ډېر کمزوري یو نو دا کار به چې کوم دی نو الله ته وسپارو او الله به د خپل کور حفاظت وفرمایي نو عبدالمطلب صاحب سره د قوم ومنو ده او ورله عبدالمطلب صاحب خپلم ډیر زیات څاروي و خان او غواګانې او یو شی بل شی او د دې ټول قوم د عرب مو په دې شاړو کې سرېده ابرهه لښکر چې راغو ویني و ټول نو عبدالمطلب صاحب چې هغه ولیدو نو عبدالمطلب صاحب مخکې چې کوم دی نو د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم تجلیات ځلېده نو په ابرهه باندې یو روب راغو او ابرهه ورته خپل تخت پرېښودو او لاندې راکوشو او بیا چې کوم دی په تخت باندې تشریف فرما کو په خپله ورلو